السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو معززینو، یو کس ډیر ناشنا خوب لیدلی دی او هغه کس وایي چې زه په خوب کې وینم چې زما زنکدن وي. آیا د دې به څه تعبیر وي؟ په خوب کې زنکدن لیدل چې د تا زنکدن وي نو دا ښه تعبیر نه دی، ځکه چې زنکدن چې دی د تا په ژوند کې داسې حالات پیښېدل چې تا ته مشکل جوړ شي، تا ته غم جوړ شي، تا ته مشکل جوړ شي، ته آینده په مشکلاتو کې پساو شي. نو د دې تعبیر داسې جوړیږي. نو چې چا په خوب کې لیدلی وي چې د ده زنکدن دی، ده ته مایوسي، ده ته کورني بیروني سخت حالت، خراب حالت، ځکه چې زنکدن سره هم د زندګۍ اختتام وشي، ده ته په دې ژوند کې داسې حالت پیښېدی شي چې ده ته به مشکل جوړ شي. نو په کار څه دي؟ په کار دا دي چې دی د زړه د خلاصه صدقه وکړي، په کار دا دي چې دی استغفار ووایي، په کار دا دي چې دی په سوچ سمج سره مخکې د ژوند هغه حالات چې دی هغه ترسره کړي، په سوچ سمج سره، په ښه حالت سره ده ته وښودلی شول چې تا ته مشکل راتلی شي. نو په دا وجه باندې د دې تعبیر چې دی دا داسې دی. او یو خوب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما خوب ولیدو او په خوب کې یو مرغی ده، یعنی یو مونږ چې ورته مثال په طور چرګ وایو یا چرګ وایو یا مرغۍ ته هم وایي، هغه یو مرغۍ ده او هغه دانې خوري. نو چې کله دی راپاڅېدو او نو خلکو ته تپوس وکړو چې د خوب څه تعبیر دی چې تا لیدلی؟ نو ده خپله ووایي چې اندازه داسې ده چې زما ورځې چې دي دا لږې دي، ځکه چې ما په خوب کې یو مرغۍ ولیده او هغې دانې خوړې او دانې په شمار باندې پاتې وي، او بیا رښتیا هماغسې وشوه چې لږ وخت بعد د هغه وفات وشو، شهادت وشو او په هغه باندې حمله وشوه. نو دوستانو دا خوبونه دي چې د دې تعبیر بیانېږي او دا پالتوم پکې خیجي، صحیم خیجي، معنخیز هم وي چې تا ته د آینده ژوند مستقبل حواله درکړي، هغه هم وي. الله تعالی د موږ تاسو له خوشحالیانې راکړي. جزاکم الله خیره.